د ډیرو ایرپورټو کې مسافر افلوډ شوي دي د جهازونو نه راکوس کړي دي چې تاسو ټریولینګ نشئ کولی. ټول مسافر دا ویډیو ضرور وګورئ ځکه په دې ټاپک باندې ما یو څو ورځې مخکې ویډیو جوړه کړې هم وه چې اف آی اے والا ویلي دي یا اف آی اے اوس چې کوم د اف آی اے مشر دی هغه باقاعده افیشلی بیان جاری کړی دی. خو یو څو ورځې مخکې چې کوم خبرونه راغلي وه داسې وو چې اف آی اے به اوس په ایرپورټس باندې چیکینګ کوي د ستاسو ډاکومنټس به ګوري چې چېرې تاسو په لومړني ځل باندې خلیج ملکونو ته ټریول کوي نو دا یقیني خبره ده چې تاسو به واپس راځئ او تاسو به غیر قانوني طریقې سره دغه خلیج ملکونه نه پرېږدئ. نو تا نه به باقاعده د 18 ګریډ افسر یو ریټن فارم غواړي، یو ریټن دستخط په درنه غواړي چې په هغې باندې به 18 ګریډ دستخط کړي یو هغه به رستا ذمه داري ایستلي. داسې اپډیټس راغلي یو څو ورځې مخکې چې ما په هم یو ویلاګ جوړ کړی و. اوس هغې نه پس ایرپورټ کې مسافر هم افلوډ کړلی شوي دي، د جهاز نه یې راکوز کړي دي. افلوډ سټمپ یې والله باقاعده په پاسپورټو باندې وهلی دی. افلوډ سټمپ هله لګي چې کله ته ایرپورټ له دننه شي او تاله د پاکستان نه ایګزیټ ولګي، لکه تاله چې د پاکستان کم ایرپورټ کې دننه عمله ناسته وي چې کم زموږ د پاکستان د امبیسۍ خلک ته یې تاله سټمپ ووایي چې یس یو کین لیو پاکستان ته پاکستان پرې شي تاله ایګزیټ د پاکستان ایګزیټ سټمپ ووهي. نو هغې نه پس بیا رستا مخکې که څه مسله راغله فلایټ ته ډیلی شو، جهاز کینسل شو یا ته څه مسله در سره راغله او ته وایې زه ټریولینګ نه کومه نو تاله د افلوډ سټمپ وهي چې تاله د پاکستان ایګزیټ سټمپ لګېدلي او بیا ته ایرپورټ نه واپس راوځي بغیر د ټریول بغیر د جهاز نه څه مسلې په وجه راکوز شي نو بیا تاله افلوډ سټمپ لګي. نو اوس ډېر مسافرو ته دغه افلوډ سټمپونه هم په پاسپورټو لګولی شوي دي. نو دا اوس غیر قانوني کار شوی. غیر قانوني څنګه شوی دی چې وفاقي وزیر سالک حسین اجلاس راغوستی دی او اجلاس کې ډي جي اف آی اے هم راغوستی دی چې راشه کنه لالا دا سی صاحب دی، دا سی صاحب دی څه مسافر ولې افلوډ کوئ تاسو؟ ډي جي اف آی اے راغوستی دی. نو ډي جي اف آی اے ورته ویلي دي چې فی الحال خو لا داسې قانون په پاکستان کې نه دی جوړ، نه موږ ته نوټیفیکیشن ریسیو شوی دی او کم د اف آی اے اهلکارو چې دا کار کړی دی د هغې خلاف به زه قانوني کاروی وکړم او هغوی به زه د نوکرۍ نه برخاست کما. نو د ویډیو مقصد مې دا دی چې څومره هم مسافر ټریولینګ کوئ او تاسو نه هم په ایرپورټ کې دا مسله تاسو سره راشي چې تاله وایي لکه تا سره دا فارم نشته دی، 18 ګریډ نه د فارم نه دی دستخط کړی، تا افلوډ کوي تاله سټمپ وایي نو پاسپورټ والا سټمپ ته مو ورکوه او هلته های آفیشلز چې کوم د اف آی اے مشري هغه سره میلاو شه، هغه سره میلاو شو، هغه ته خپله مسله بیان کړه چې دا مسله د ماله ولې دا سټمپ لګي افلوډ سټمپ. ځکه را کوم ایشو باندې چې تاسو ماله جهاز نه راکوزوئ نو دا ایشو خو دا قانون خو په پاکستان کې نه دی جوړ، دا خو لا نه دی جوړ نو بیا ولې ما افلوډ کوئ؟ ځکه ډي جي اف آی اے باقاعده وفاقي وزیر سالک حسین سره اجلاس کې دا خبره وکړه چې دا قانون لا پاکستان کې لاګو نه دی. نو موږ ته دې حوالې سره نوټیفیکیشن راغلی دی او که چا هم دا کار په ایرپورټ کړي وي مسافر یې افلوډ کړي وي نو په هغې خلاف په قانوني کاروائی کیږي. اوس ریسنټلی ما اوس یو ویډیو وکړه چې کې څه مسافرو ای پاسپورټ باندې دغه افلوډ سټمپ لګېدلی و. نو افلوډ سټمپ غورې شلو مسلو سره لګي، صرف دغه مسله نه ده کېدای شي له قانوني طور باندې صحیح لګېدلی وي، کېدای شي په غلطه وه مسافر. د افلوډ مسلې صرف دا مسله نه چې تا د 18 ګریډ افسر نه فارم نه دی ډک کړی یا تا د هغه دستخط ځان سره نه دی وړی یا تا د هغه د ویریفیکیشن فارم نه دی وړی. دې نه علاوه نورې مسلې هم کېدای شي لکه جهاز ډیلی شو تا له ایګزیټ ولګېدو، جهاز ته خلک روان شو خو ډایرکټ د جهاز پایلټ د جهاز عملي اعلان وکړو چې جهاز خو فی الحال تیار نه دی او دې کې مسله راغله دی به سبا الوزي بله ورځ به الوزي یا به 2-3 ورځې پس الوزي نو 2-3 ورځې به ته ایرپورټ کې نه تېرې، ته چې د ایرپورټ نه راوځي واپس نو تاله به افلوډ سټمپ لګي وروره. افلوډ سټمپ نه بغیر ته نشي راوتی. افلوډ سټمپ پته لګي ځکه تاله آلریډي د پاکستان ایګزیټ سټمپ لګېدلی وي نو بیا چې ته ایرپورټ نه واپس بغیر د ټریولینګ راوځي نو تاله به افلوډ سټمپ لګي. نو دغه مسله هم کېدای شي، بل د ستا پاسپورټ کې مسله کېدای شي، د ستا ډګرۍ کې مسله کېدای شي، د ستا نور ډاکومنټس کې مسله کېدای شي، ستا ان آی سی کې مسله کېدای شي. نو د هغې په وجه افلوډ سټمپ تاله لګېدای شي او که نه تاله په دغه وجه سټمپ لګئ د افلوډ کېدو چې تا 18 ګریډ افسر نه فارم نه دی ویریفای کړی په دې دله لګئ نو په دې باقاعده ته هغه سره ریزنینګ هم کولی شي هغه افسر سره هغه له وایه چې ما خپل افسر سره میلاو کړه د سټمپ لګولو نه مخکې زه د اف آی اے افسر سره میلاوېږم کوم چې په دې ایرپورټ کې ډیوټي کوي هغه سره زه میلاوېږم، هغه له خپله ایشو وایه چې د ستا د اهلکار ما په دې خبره د جهاز نه راکوزوي چې ما د 18 ګریډ افسر نه دی راوړی نو پاکستان کې خو لا دا قانون نه دی جوړ شوی چې ما د 18 ګریډ افسر نه فارم نه دی ویریفای کړی. چې کله افیشلی قانون جوړ شي بالکل تاسو ما افلوډ کړئ، زه
د خپل ملک د قانون احترام کوم او زه به فالو کوم، زه به خامخا فالو کوم. نو دا د ډي جی ایف ای هم دا خبره کړې ده چې داسې قانون لا فلحال لاګو شوی نه دی، نه نوټیفیکیشن راغلی دی، او چې چا دا کار کړی وي، کوم اهلکارو دا کار کړی وي، نو د هغې خلاف به قانوني کاروایی کیږي.